پاکستان دی کھلاڑیانو بیگا دبئی لیگ خپل ټیم ته یعنی ډیزرټ وایپرز ته ګټلې دی. ډیزرټ وایپرز د IL T20 یو داسې ټیم چې د پاکستانی کھلاڑیان زیات اغشتلیو او په هر میچ کې بدای پاکستانی کھلاڑیان لوبول هم درې سلور کھلاڑیان بدای په پلینګ 11 کې د پاکستانو لکه نسیم شاه عثمان طارق حسن نواز فخرزمان دا سلور والا کھلاڑیان بدای همیشه ځان سره په پلینګ 11 کې ساتل خو بیگا په فائنل میچ کې د سلور کھلاڑیانو آؤټسټینډینګ پرفارمنس کړي. خیر فخرزمان خدا سے خاص بیټینګ نه دی کړي خو په بالنګ کې نسیم شاه 4 اوور 18 رنز ورکړي دي او 3 وکټي اغشتلې دي. عثمان طارق 4 اوور 20 رنز ورکړي دي او 2 وکټي اغشتلې دي. حسن نواز 3 کیچونه کړي دي او یو چکه د باونډري نه راړولې و چې هغه یقینا چکه واخو د حسن نواز د ښه ایفورټس په وجه باندې هغه چکه د باونډري نه دی خو راواړول جی. نو حسن نواز هم بیگا ښه پرفارمنس کړي په فیلډینګ کې او په بالنګ کې نسیم شاه او عثمان طارق 8 اوور کې 38 رنز ورکړي دي او 15 وکټي اغشتلې دي. نو یقینا چې 8 اوورو کې T20 کې 38 رنز کنسیډ شي او 15 وکټي لاړ شي نو بیا مخالف ټیم کې سپات نشي. نو د پاکستان کھلاڑیانو د ښه پرفارمنس په وجه باندې نو دغه ډیزرټ وایپرز ټیم د IL T20 فائنل اوگٹلو.